أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وأنذر به او تأويروا پدی قرآن کریم سرا الذين يخافون اغا خلق لرا چی یریگی اند دی خبرنا یحشروا الى ربهم چی دوی با جمع کولیشی خپل رب طرفتا لیس لهم پدا سی حال کی چی نبوی دی دپارا من دونه علاوه د الله تعالی نا ولی سوک دوست ولا شفیع او نسوک سفارشی لعلهم یتقون دپارا دی چی دی پرہیزگارشی. ولا تطرد او تمشڑا الذين آکسان لرا يدعون ربهم چدیرا بلخ پل رب لرا بالغدات دسهر پوحکی والعشی او دماہم پوحکی یریدون وجهه دی اراد لری در زامن دی داللہ تعالی ما علیکا نشت دے ستا پا ذمہ باندے من حسابهم دی حساب دا دینا من شین سسیز وما من حسابکا او نشت دے دا حساب ستانا علیہم پدی باندے من شین سسیز فتطردهم پس تا اوشڑی دی لرا فتکون من الظالمین پس شیبتو دا کمی کونکنا. پدی آیتونو کی بیان دے کہ دا قرآن کریم نا فیدا غستون کی اغا مومنان دی مسلمانان دی او زیاد تر اغا خلق دے چکم غریبانان و فقراء و مساکین دی چکم سرمایدار دی مالدار خلق دے او غیبا تقریبا دا دین روگردانی بکی دا عید تکبر دا وجنا دا لوی دا وجنا اغی اکثر اسلام تنیزدی نرازی. ملکدار دنیا قانون دے چی ہمیشہ دا انبیاء کرام علیہم السلام باندی لنبی ایمان روڑن کی غریبانان و فقراء و مساکین و سرمایدار و مالدار و حلق و ہمیشہ انکار کرے دے. بیا چتا ہیرے کے ایمان روڑ دے لیکن اکثریت علمانے کے مخالفت کرے و انکار کرے دے. دا نوح علیہ السلام دا زمانی نوالی تر نبی علیہ السلام تر زمانی پر امدغ طریقہ را روانا دا. نوح علیہ السلام چی سنگ دعوت ورکو
په هغه باندې غریبانانو ایمان وروړو چې کم کسبګرو او چې کم سرمایه‌دار او سردارانو نای انکار وکړو. وقال الملأ من قوم نوح، د نوح علیه السلام قوم چې کم سردارانو ناغي انکار وکړو. همیشه وقال الملأ سردارانو انکار کړی دی، بلکې هغوی به وی تا باندې خو ستا تابعداري خو نه ده کړې مګر ناکاره خلکو کمزورو خلکو کړې ده. نو دا همیشه طریقه را روانه ده. د نبی علیه السلام باندې اول ایمان راوړونکي زیات تر غریبانانو او فقراو. ابو سفیان رضی الله عنه لا ایمان نو راوړی، دی تلو ملک شام ته. نبی علیہ السلام چې د روم بادشاہ هرقل ته خط ولیږو د اسلام دعوت یې ورته ورکړو. نو هرقل وی څوک وګورئ چې د هغه نه د پیغمبر باره کې معلومات وکړو. نو دغه ټیم کې دا هرقل بیت المقدس ته راغلو د شکریې دپاره. نو ابو سفیان هم هلته کیوندی راوغوښتو. دنه بلا سوالات کړي دي، بخاری کې دا اوږد روایت دی. نو پای کې یو سوال دا موکو چې د نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړونکي مالدار خلک دی او که غریبانان خلک دی؟ نو ابو سفیان ورته وایي چې غریبانان دي. نو هرقل وایي چې هم اتباع الرسل، همیشه د پیغمبرانو تابعداري کوونکي او ایمان راوړونکي دا کمزوري وي او دا غریبانان او فقرا وي. یعنې هغه هرقل ته هم دومره پته وه چې همیشه د پیغمبر تابعداري کوونکي دا غریبانان او فقرا وي. هغه هرقل هم تایید وکړو چې دقه شان د پیغمبرانو تابعداري کوونکي دا غریبانان او فقرا وي. ټیک ته وروستو بیا مالدارو خلکو ایمان راوړی دی، لیکن شروع کې د نبی علیه السلام او یا د نورو پیغمبرانو چې کم تابعداري کوونکو غریبانانو. د دې آیتونو شان نزول هم دقه دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی چې یو پیره د قریشو یو لوی جماعتو په نبی علیه السلام په خوا کې تیر شو. نو نبی علیه السلام سره غریبانان صحابه ناستو چې پای کې صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دا صہیب رضی اللہ دا روم نراغلو او مسلمان شو. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ غریب صحابیو، دا یاسر رضی اللہ عنہ دا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زویو، یعنی غلام را روانو. او دارنگی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خباب رضی اللہ عنہ دا لوارے کارکنو کسبگرو، بلال رضی اللہ عنہ غلامو. دا ټول هغه خلقو چې یا د مکې مکرمې خپل باشندگان نو او یا غلامانو او یا کسبگر او غریبانانو. د قریشو دی جماعت وی چې دا خلق دی دا چې الله تعالی په دی باندې احسان وکړو، دی له غوروالی ورکو، یعنی بطور مذاق او بطور استهزاء وی چې دا د احسان او د الله تعالی د نعمت مستحق ہوئی مونږ یو، ځکه چې سرداران مونږ یو. دا هو غریبانان او فقرا دي، دی سره دنیا کې څه نشته، نو نور خیر به دې ته څه میلو شي.
ندی خیال داو چې کم یو خیر چې د هغې مستحق لومبي مونږ یو او لومبي مونږ ته ملاویږي لکه سرداري مونږ سره ده او مال مونږ سره دی او د مکې مکرمې مشري مونږ سره ده نو هر څه خو مونږ سره دي نو که دا نبوت او د نبوت تابعداري کوونکي هم لوی خیر وي دا به هم لومبي مونږه کوو چې مونږه کې نشته نو مطلب دا خیر نه دی نو دی به طور مذاق دا خبره وکړه او بیا وی که دا ځانه لرې کړو دا غریبانانو مونږ به تاسو سره کینو ستا خبره به مونږ واورو الله تعالی د آیتونه نازل کړو او روح المانی بالکل دا لیکلی دی اکرمه رضی الله تعالی عنہ وی چې یو پیرا دا لوی لوی کافران او عتبه او شیبه او حارث ابن نوفل او دا نور خلقو دیرانو ابو طالب سیبلا او ابو طالب سیب ته وی چې تر دې خپل وراره ته ووایه چې مونږ دله خواله نه ورځو او دا خبره مونږ نه منو د هغې یوه بنیادي وجه دام ده چې ده سره ټول هغه خلک ناست دی چې هغه زمونږ غلامان پاتې شوي دي او یا زمونږ ماتحت او محکوم دي او یا د مکې مکرمې انتهایی غریبانان خلک دي یعنې څه خاطرخوا او څه سم ورته کې خلک ده سره نشته نو مونږه د خواله ځکه نشو تللی چې دا زمونږ بېعزتي ده مونږ دې خلکو سره یو ځای نشو کېناستی دي نو ته دې پیغمبر ته ووایه نبي علیه السلام ته یاره کم از کم چې مونږ راځو نو په دا وخت کې دا خلک د ځانه سیټ ته کوه دی پاسوه مونږ به بیا کینو تا سره مونږ به بیا ستا خبره مورو تا سره بیا مونږ لګیا یو نو په ظاهره کې خدا یو ډېر ښکلی پیشکش یو ښکلی پرکشش دی چېره واقعي نبی علیه السلام خدا غوښتل چې دا کافران زما خبره اورېدي ما سره لږ کیني چې یو انسان تا سره کیني خبرې تا سره وکړي ته به یې مطمئن کړي چې د سره کیني نه ته به یې څنګه مطمئن کړي بلکې د دې خبرې عمر رضی الله عنه هم تایید وکړو عمر رضی الله عنه هم وی چې آو ټیک ته که نه خیر د دې خو هسې ایمان راوړی دی او دی خو بل ټیم هم نبی علیه السلام له راتلی شي او بل ټیم هم دی استفاده کولی شي او سبق اخیستی شي د نبی علیه السلام نه نو که زه دا کافران نبی علیه السلام سره کینې نو کیدی شي وروڼه نرم شي او ایمان نه وړي نبی علیه السلام لا عمل نری کړی په دې خبره خو یو قسم میلان دې طرف ته شو که داسې وشي نو ښه به وي الله تعالی د آیتونه نازل کړو چې ای نبی علیه السلام داسې ونه کې ګورئ دا غریبانان صحابه دا ګورې د ځانه لرې نه کړي او دا ګورې ونه شړي او دا ګورې یو طرف ته نه کړي او سیټ ته نه کړي ځکه دی د دین طالبان دي دی کې طلب دی دی کې شوق دی دی د الله تعالی د رضا لپاره تعالی خپل راغلي دي او دې کافرانو خو د سره د ایمان اراده نشته د دې خو مقصد دا دی چې تا یوازې کې حسانه د کار د خلک وشړي د باطل بلا طریقې دي د شیطانو بلا جالونه دي او جال دامې دی چې ستا کم د کار خلک دی چې د هغې وړونه مات شي چې هغې ستانه یو طرف ته کړي او متنفره کړي ستانه نو دی خو په خپل هسې ایمان نه راوړي خو دغه د کار خلک به ستانه متنفره شي او هیله به بل څه پړه کې واچي نو داسې ونه کې نبی علیه السلام داسې آیتونه قرآن کریم کې ځای په ځای راغلي دي هلته کې سورې کهف کې هم راغلی دی واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي یریدون وجهه هلته کې نبی علیه السلام ته وی چې دې خلکو سره کلک کینا
یعنی اسی په لاره مه تېرېږه دی سره ناسته پاسته کوه کلک دی سره ناستې او دی دغه کوه تعلیم کوه تربیت دی له ورکوه هلته کې سوره عبسه نازل شوه په دې باندې چې کله هغه نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ راغی او نبی علیہ السلام دی سردارانو سرناستو هغه په سترګو باندې معذور و هغه راغی او نبی علیہ السلام ته وی چې علمني مما علمك الله تعالی اے نبی علیہ السلام چې تا باندې سراغلی دي څه وحی راغلی را تا ته څه نوي احکامات میلوشي هغه ماته وښیه په نبی علیہ السلام هغه سردارانو سرناستو نو نبی علیہ السلام چونکې هغې سره مصروف او د بار دا خبره کوله نو نبی علیہ السلام په خوله څه ونه وی خو دا تندی یې تریو کو او د ناګوارۍ اظهار یې وکړو هغه صحابي خو په سترګو باندې معذور و چې نبی علیہ السلام له کله لفټ ورنه کو توجه یې ورته ونه کړه بس لاړو بیا دلته چې سرداران څنګه پاڅېدلو او نبی علیہ السلام کور ته روان شو دې کې آیتونه رالو او قرآن کریم سے ناشنا انداز اختیار کو عبس و تولا وګوروي تندی یې تریو کو وګوروي مخې واړو اوس نبی علیہ السلام ته نه چې تا تندی تریو کو تا مخ واړو یو غایب انسان یا ګور یو انسانو تندی یې تریو کو او ګوره مخې واړو چا وی چې دا ولې څه چلو وی ان جاءه الاعمى ګور یو لوند انسان ولراغی هغه ته د مسلو تپوسونه کولو علم ته حاصلو او ګور دې نه مخ واړو تندی ورته تریو کو نو مطلب دا دی چې یو معذور انسان ته توجه پکار ده هغه ته مزید په هغه شفقت پکار دی نو قرآن کریم داسې ناشنا انداز ما یدریک لعله یزکا په نبی علیہ السلام د آیتونو راتلو رنګ یې زیړېدو نبی علیہ السلام کې سا علاغې راغی چې قرآن کریم کلا انها تذکره په دې د نبی علیہ السلام سا په کلاره شو چې شکر دی صرف په تنبیو باندې اکتفا وشوه او نور الله تعالی ماته سونوي خو یو ملامتي راته وکړه چې داسې بیا ونه کې خبرداري راته وکړو چې ګور داسې بیا ونه کې قرآن کریم همیشه د فقراو د غریبانانو باندې سټینډ اغستی دی که دی ته یو دینه نفرت وکړي دی یو طرف ته کې نو قرآن کریم داسې انداز اختیار کړی چې الله اکبر مطلب دا دی چې حق چیرې د چا محتاج نه دی خلق د حق محتاج دی نبوت د چا محتاج نه دی خلق د نبوت محتاج دی دا سرداران که غواړي نو را دي شي کیدیني او را دي شي پیغمبر سره دي کینی خو دا خو نه کوي چې ته به خپل مشران شاګردان او کم د کار خلک به ته یو طرف ته کې به دا آیتونه په دې موقع نازل شو وانذر او ته ویروه به په دې قرآن سره په قرآن سره ته ویروه څوک الذین یخافون چې کوم خلک مخکې نه یریږي هغې ویروه چې چا پړه کې یره کم از کمی او چې چا پړه کې یره نی ای ته به صرف تبلیغ کوه بیان ورته کوه که نه مني نو نه دې مني انذر د انذار نه دی انذار یرول ورته وي خو انذار هغه یرولو ته وي چې ته یو انسان د کمې خاطرې نه یری دای خاطرې نه دې ځان بچ کولی شي
دی بالکل داسې مثال دی لکه یو سړی د چت د پاسه دی او هغه بالکل را پریوتو واله دی، هلته نه را روان شو او ته ورته لکه ځان بچ کا ځان بچ کا، اب ځان څه بچ کی اوسو اخواسم کته اوس روان دی چې څنګ به مري او څنګ به راغورځېږي. او یو دا چې انسان لا را پریوتو واله نه دی خو خاطره ده چې پریوځي، ته ورته لږ ګورې که چې قدم دې واغستو نو ګورې پریبوځي، نو ځان بچ که نه به راشاته شي. دې لپاره انذار راځي. ته چې یو انسان د جهنم نه یارې او ته یو انسان د مرګ نه یارې او د حساب کتاب نه یارې او زندگی لا شته لا سا نه دی وتې، دې ته ویل کېږي انذار. او عین د مرګ په ټیم کې یو انسان یارولو دا انذار نه دی. ته قرآن کریم انذر ته ویاروه. قرآن کریم د الفاظ لري ناشنا مفهوم ادا کی. ته ویاروه چې څه نه یارې د دې نه د ځان د بچ کولو ټیم ښه شته دی، مرګ لا نه دی راغلی، زندګي لا شته، که ځان بچ کړو ځان به بچ کړي. ځکه الله تعالی ولې عقل هم ورکړی دی، بصیرت هم ورکړی دی. نو انذر او ته ویاروه به په دې قرآن سره چا لره ویری الذین یخافون هغه خلک چې هغوی یریږي، یخافون چې دی یریږي دی پړونو کې یره ده، ان یحشروا الی ربهم ان د دې خبرې نه یحشروا چې دی به جمع کولی شي الی ربهم خپل رب طرف ته. چې کله د انسان پړه کې دا یری چې یو ورځ به په اسم الله ته به ودرېږم او جمع کېږم به حساب کتاب به کېږي، دا د انسان دپاره یو لوی نصیحت دی چې د انسان پړه کې دا یره وي. انسان چې همیشه ګناهونه کوي او سرکشي کوي که نه، دی لومبې قبر و آخرت یو طرف ته کي نو بیا دی کي. او چې دا غم انسان سړي که نه چې یو ورځ روان یمه، د دې نه بیا لوی نصیحت بل نشته. ځکه عمر رضی الله تعالی عنه چې کوم ځان له ګوتمه جوړه کړې وه په هغې یې لیکلي وو که نه کفا بالموت واعظا. ټول نه لوی نصیحت دا د انسان مرګ دی چې مرګ انسان ته هر ټیم مخې ته وي. چې کله لومبني سپین ویښته رالو، لومبني سپین ویښته د عمر رضی الله عنه رالو، هغه باقاعده یو تن مقرر کړو عمر رضی الله عنه وی ما ته به نصیحت کې د مرګ. او بیا چې کله د هغه سپین ویښته رالو وي بس ځه زما په بدن کې خپله ما ته نصیحت میلاو شو، دا سپین ویښته د علامت دی چې بس ټیم نږدې دی، میوه پخه شوې ده، شکولو ټیم پاتې دی، باغ پوخ شو او میوه پخه شوې ده، نور څه پاتې خو کټکول پاتې دی که نه. د انسان د سر ویښته سپین شو، ګیره سپینه، نور څه پاتې دي؟ مطلب دا چې شوکېدو ټیم پاتې دی. بس چې کله شوکي بیا مالک خوښه ده. نو ان یحشروا الی ربهم دا چې دی به جمع کولی شي الی ربهم خپل رب طرف ته. او دا څوک دي؟ دا مؤمنان دي. کم مؤمنانو چې د مخکې آیت کې تیر شو والبصیرو چې کم بینا او لیدونکي دي، مؤمنان بینا دي او کافر او مشرک نابینا دی. نو البصیر مخکې آیت کې تیر شو، هغه مؤمنان مسلمانانو. لیس لهم په داسې حال کې چې نه به یې دي دپاره من دونه ما سوا د الله تعالی نه، د مؤمن دپاره به هم د الله نه ما سوا څوک دوست او څوک سفارشي بني، د کافر دپاره به د کوم ځای نه راشي. مؤمن مسلمان هم د خپل ځان د چا لپاره سفارش نشي کولی،
الله بوته حکم وکړي الله به سفارش کی من دونه ما سوا د الله تعالی نه ولی سوک دوستو ولی د ولا یلی نه دی ولا یلی من نزدې کېدلو دی ولی ته ولی وی دیم الله ته نزدې شي په عبادت سره ځکه ته ولی وایي ولی سوک دوستو چې فایده به ورکړي دته ولا شفیع او نه څوک سفارشي بني شفیعون د شفع نه دی شفع جفت ته ویل کېږي دوو ته د شفیع ته شفیع ولې وایي دیم چې کمدنو څوکې دا بل انسان په خپل سفارش ځان سره یوځای کړي څنګه چې د په خپله نجات موندی دی د ده په سفارش به بل انسان هم نجات مومي نو ولا شفیع او نه څوک سفارشي لعلهم یتقون دا تی ولې یری په قرآن کریم سره په دې به دوی نورم پرهیزګاره شي لعلهم یتقون د پاره دی چې دی پرهیزګاره شي د تقوا ګورسته انتها نشته دی هر مؤمن متقی دی لیکن دا چې د تقوا درجات ډیر زیات دي انسان چې څونه مخکې ځي دونه پرهیزګاره کیږي د الله تعالی د قرب او د نزدېکت سے انتها نشته ساحره پوڼه نشته پیغمبر متقی دی صحابی متقی دی یو عام مومن مسلمان متقی دی یو ګناهګار انسان متقی دی په دې معنی چې مشرک او کافر نه دی لعلهم یتقون د پاره دی چې دی پرهیزګار شي ولا تطرد الذین او تمشړ خلق لرا تطرد طردن نه دی طردن معنی شړلو خدا سے شړل کیږي چې ته د یو چان نفرت کې او ته د حقارت په نظر باندې ګوري او د ځان لري کې ډیر پر طردن نازي اصل لري کول نی مرادو چې کرکته کې سپک وته ګوري خوخ دیني اړتا هغه د ځان لري کې دی لري کولو ته تطرد وي ولا تطرد تم شړه یعنی د صحابو ته سپکم مګورا او کرکته مکوا او د ځان لري نکي دا ځان ته نږدې کېدو خلق دی ولا تطرد او تمشړه او ملری کوا الذین کسانو لره یدعون چې دی را بلی ربهم خپل رب لره یدعون ربهم چې دی را بلی خپل رب لره دې کې یو قسم په دې مشرکین باندې یو شاټ وخو چای خپل بوتان را بلی او دی خپل رب را بلی هغې د نږدې کېدو خلک د قابل دی که دا د نږدې کېدو قابل دی یدعون ربهم چې دی را بلی خپل رب لره او بالغدات والعشی سحر او ماښامو غدات د ورځې اولی سیته وي او ماښام د عشي چې دی چې کله زوال وشي د زوال نه بعد دې ټیم ته عشي ویل کېږي د نور حتونه مخکې ټیم یعنی سحر د بانګ د مخکې ټیم ته سحري وایي عربي کې ورته سحور وایي او چې کله نور روخیږي د نور نه چې کله سبا ته فجر وایي او بیا چې کله نور روخیږي صبح صادق نه بعد نور روخیږي نو طلوع شمس شو نو دا ټیم ته بیا غدات ویل کېږي او دا ټیم خوراک ته تغدی وایي د زوال نه مخکې د زوال نه بعد چې کوم خوراکي د تعشي ویل کېږي
او د ماښام نه بعد چې کوم ټی ته عشا ویل کېږي، دا هغه ټیم ته خوراک ته عشا. دا د عربۍ خپل کمالات دي، د هر ټیم دپاره خپل نوم او د هر خوراک دپاره خپل نوم. نو عشي د زوال نه بعد ماښام او ماخوستن تر سهاره پورې ټیم ته بیا عشي ویلې کېږي. یا دې نه مراد سهار او ماښام منځونه دي، خو دا ده چې عموم ترې مراد دی. سهار او ماښام وایي خلک سهار او ماښام به تا ته هر څه میلاویږي، څه مطلب هر ټیم به میلاویږي. نو مراد ترې همیشه ټول اوقات دي، یعنی دی همیشه هر ټیم الله را بلی. بالغدات والعشی 24 گھنٹے ته مراد دی. یریدون وجهه دی اراده لري، وجه اصل کې مخ ته وي، نو د الله تعالی مخ مراد دی، نو مراد تینا ذات دی. یریدون وجهه او د الله تعالی رضا تینا مراد ده. خلقی ته زما مخ ته وګوره، یعنی زما خاطر وکړه، زما رضامندۍ ته وګوره. خلقی ستا د مخه مې دا کار وکړو، مطلب ستا د رضامندۍ لپاره مې دا کار وکړو. دا وجهه نه مراد رضامندي وي. یریدون وجهه دی اراده د الله تعالی رضا. ما علیک من حسابهم، من حسابهم کې دا همزمې د کافرانو ته د سردارانو ته راجع دی. اے حبیبا تو ولې غم کې، کدا کافران ایمان نه وروړي نه دی وروړي که نه، زموږ ستانه سبا تپوس نه کو چې د کافران ولې ایمان نه دی وروړي. ما علیک نشته د پتا باندې نبی علیہ السلام، من حسابهم د حساب د دینا د کافرانو نه. حساب د حسبه نه دی، حساب اصل کې شمیرلو ته وایي. دی حساب ته حساب ولې وایي؟ دې کې خلک شمیرل کی حساب کتابو وی شمیري نو بیا ویلی کی. نو من حسابهم د حساب د دینا. کدی سبا قیامت کې فیل شو او جهنم ته لاړلو، نو اے نبی علیہ السلام ستانه خو مونږ دا تپوس نه کو چې دی ولې جهنم ته لاړو. لکه تا کار خپل کړی، تبلیغ دې کړی دی. من شین سسیدو، دا من شین نکره ده او د ما نافیه د لاندې راغلی ده، یعنی هیڅ قسمه تپوس به مونږ ستانه نه کو او هیڅ قسمه وبال پتا نشته او ملامتیا پتا باندې نشته دی. لکه څنګه چې ستا حساب کتاب په دی نشته، د دې حساب کتاب پتام نشته. وما من حسابک او نشته د حساب ستانه، علیهم پدیو من شین سسیدو د مقابلتن وی. دکه د پیغمبر حساب خواستیم په امت نی، البته د امت حساب په پیغمبر شتاو کنه، نو قرآن انکارو کو چې نشتا. ظاهر خبره د پیغمبر باره کې خو د امت نه تپوس نه کیږي. پیغمبر گناه د سره نه کوي، نو امت نه به تپوس وشي. البته امت گناهونه کوي، پیغمبر ذمہواری نه د پیغمبر نه به تپوس کیږي او کنه، نو قرآن نه به کیږي، ځکه چې پیغمبر خپل کار کړی دی. فتطردهم پس ته وشړي دی لره. کتا سر دا غمی چې اصل زما قیامت کې زمانه تپوس وشي، دی وشړي د ځانې لرې کې دا صحابه او دا غریبانان خلکو، نو څه چل بوشي؟ فتکون من الظالمین، پس شی به تو من الظالمین د ظلم کوونکو نه او د زیاتی کوونکو نه، دا به زیاتی وکړې تو. او ظاهر خبره ظالم سره د الله تعالی مدد نشته، به تاسو هم د الله تعالی مدد نی. پیغمبر خو دا کار د سره کړیم نه دی، دا خو بالفرض والمحالو، کچره فرض کدا سی وشي نو بیا به ګوره د الله تعالی مدد تا سره نی.
او تویرا پدی قرآن سرا کسانو لرا چې دی یریږي دی خبرې نه چې دی به جمع کولی شي خپل رب ته نشته داسې حال کې چې نه به یې دې راپاره علاوه د الله تعالی څوک دوست او نه سفارشي دپاره دی چې دی پرهیزګار شي او تمشړه خلکو لره چې را بلی خپل رب لره سار او ماښامو په داسې حال کې چې رادرئ د رضامندۍ د الله تعالی نشته ستا په ذمه باندې د حساب د دې نه څه څیز او نشته ستا حساب ستانه په دې باندې څه څیز پس چې ته وشړې دې لره پس شی به ته د زیاتي کوونکو نه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك دارنگی فتنا منگ ازمایلو بعضهم ببعض بعض دینا فبعض سرا لیقولو دپارا دی چی دی اوائی اهؤلائی ایدا خلق دے من اللہ علیہم چې احسان کړی دی الله تعالی په دوی باندې من بیننا د مونږ په منځ کې الیس الله آیا نه دی الله تعالی باعلم بالشاکرین خپویا په شکر گزارو سره وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ او کله چې راشي تا ته کسان چې ایمان راوړي بآیاتنا په آیاتونو زمونږه فقل پس ته ووایه سلام علیکم سلامتیا ده په تاسو باندې كتب ربكم لكل رب ستاسو على نفسه الرحمة پخپل ځان باندې مهرباني کول انه چې بشک شاندادې من عمل منکم چا چې عمل کو دستاسونا سوءا بد عمل بجهالة پنا پوئے سرا ثم تاب من بعده بیاد توبو باسنا رستو ددینا وأصلح او اصلاح یوکلا فأنه غفور رحیم پس بیشک اغچ دے دیر بہن کی مہربان دے وكذلك نفصل الآيات او دارنگ منگا تفصیل سر بیانو آیتونو للا ولتستبینا او دپارا دی چی واضح شی سبیل المجرمین
لارا د مجرمانو. په دې آیتونو کې بیان دی چې الله تعالی بعضې خلق غریبانان او فقرا او مسکینان پیدا کړي دي او بعضې خلق سرداران او سرمایه‌دار ګرځولي دي. نو دام د الله تعالی تقسیم دی او په دې کې ازمایش دی. الله تعالی ګوري چې دا سرمایه‌دار او سرداران دی غریبانان ته مسکینان ته د حقارت په نظر باندې ګوري او کنه دام د الله تعالی یو مخلوق ګڼي او دا هر څه د الله تعالی فیصلې ګڼي. غریبانان صحابه فقراو مسکینانو دای کورونه نو د هغې بل څه بندوبست نو. د مکې مکرمې کافرانو مشرکانو سردارانو هغې ته د حقارت په نظر باندې کتلو. قرآن بیان کی چې دا د الله تعالی ازمایش دی. ورنه په ظاهره کې خدا سے پکار دی چې دا نافرمان خلق دی غریبانان وي او دا غریبانان صحابه دی سرمایه‌دار او مالدار وي. او بیا به امتحان څنګه کېدو؟ امتحان هم دکه دی چې دې کافرانو سردارانو دې فقراو صحابو ته د حقارت په نظر باندې وکتلو او دې مطالبه وکړه د ابوطالب صاحب نه چې ته دې نبی علیه السلام ته ووایه چې کله مونږ ستا مجلس ته راشو دا غریبانان صحابه د خپل ځان یو طرف ته که ځکه دا زمونږ د شان نه خلاف دي. قرآن وی دا ازمایش دی چې دی وی چې کچرې دې کې څه خیر وي په دې اسلام کې او په ایمان راوړو کې د دې لومړني مستحق مونږ وو، مونږ به لومړی ایمان نه وړو. خو مطلب دی کې څه خیر نشته نو ځکه دا غریبانان صحابه زمونږ نه مخکې شو. او یا قرآن کریم بیان کی چې عمر رضی الله عنهم مشوره ورکړې وه چې آو کچرې مونږ لږ وخه پورې دا غریبانان صحابه یو طرف ته کو دا سرداران راځي ستا مجلس ته نو کیدی شي دی متاثره شي او دی ایمان نوړي. اوس قرآن کریم پای باندې رد کو په دې خبره چې داسې به نه کې دا صحابه به ځان یو طرف ته کېنه او شړې به نه. عمر رضی الله عنه سرغم شو چې دې مشوره کې خو ما میثاق اخیستی وه ما مشوره ورکړې وه اگر چې د عمر رضی الله عنه نیت خو خراب نه و نه فاسد و نو هغه راغی نبی علیه السلام ته غم ورسره چې څه به کېږي. الله تعالی ورپسې آیتونه نازل کړو چې کم خلکو نه غلطي وشي او ناداني وشي او هغې راشي نبی علیه السلام ته نو نبی علیه السلام هغې ته سلامتیا خوشخبري اوروه یعنې هغې شړمه د خپل مجلس نه او هغې ناامیده کوم او مایوسه کوم او هغې ته ووایه چې الله تعالی خدا خبره په ځان په خپل لازم کړې ده چې د یو انسان نه غلطي وشي ګناه ترې نه وشي او بیا دې پښیمانه شي او ندامت اختیار کړي په خپل ګناه باندې نو الله تعالی بیا څوک ملامته کړي نه. د الله تعالی دربار واحد هغه دربار دی چې د دې نه څوک مایوسه کېدی نه شي او ناامیده کېدی نه شي. انسان که هر څومره ګناهونه وکړي هر څومره خطاګانې وکړي د کبیره نه کبیره ګناه وکړي او بار بار وکړي او دا انسان په صدق دل سره دې پښیمانه شي او دې معافي غواړي
نو اللہ تعالی ته معافی کی. بخاری کی روایت تے په مخکنو امتونو کې یو انسان 99 قتلونه کړیو، یو کم 100 مرګونه کړیو، او د یو کم 100 مرګونو نه بعد هغه یې روز توبه وباسمه. وی توبه کم ځای وباسي؟ پلانکي ځای کې یو بزرګ دی، هغه له لړ شه. هغه بزرګ راغی، هغه ته زما نه دا غلطۍ شوي دي، یو کم 100 مرګونه مې کړي دي، زما معافي به وشي. هغه ته ستا معافي خو نه کېږي، چونکې هغه صرف بزرګ و، عالم نو. نو هغه ظاهره کې وکتل چې یو کم 100 مرګونه انسانو کې به څنګه معافي د هغه به کېږي. نو ده به دې غوسه کې هم راغلو، نو هغه یې هم لرې کړو. نو سل یې کړو، بیا ورته چا ووایي چې پلانکي ځای کې یو عالم دی، هغه لاړ شه، هغه به ستا مسله حل کړي. او دی هلته روان شو، او په لاره کې دله مرګ راغی. نو د رحمت فرشتې او د عذاب فرشتې دواړه راغلې. د رحمت فرشتو چې دی به مونږ بوزو، ځکه دی توبې په اراده باندې روانو. او د عذاب فرشتو وی چې نه، دغه 100 مرګونه کړي دي، نو دی به څنګه تاسو بوزئ؟ الله تعالی منځ کې فیصله وکړه، وی داسې وکړئ چې دا کم قدمونه د اغوستي دي دا ناپ کې، او چې کم ورته پاتې دي هغه ناپ کې. اوس په ظاهره کې د قدمونه لږ اغوستي وو، دا فاصله لږه وه، او چې کم دی ته هغه لاره ډېره وه. الله تعالی رحمت خو ناشنا رحمت دی که نه. الله تعالی هغې ځمکې ته وایي چې راتنګه شه، او دې ته وایي ته اوږده شه. چې دا کم قدمونه ورته پاتې وو هغه لږ شو، او دا ډېر شو. او بیا چې کله قدمونه ناپ شو، نو دا ډېر و هغه لږ و. الله تعالی د هغه د مغفرت فیصله وکړه، او د رحمت فرشتو هغه بوتو. نو د الله تعالی د رحمت او د در نه څوک مایوسه نه ځي، نا امیده نه ځي. دا انسان په خپل ځان نا امیده کي، ورنه الله تعالی څوک مایوسه کینه او نا امیده کینه. نو قرآن کریم کې خوشخبری او بشارت دی هغه مؤمنانو ته چې ګناهګار او خطاکار دي، او د یې نه ګناهونه شي او هغوی معافي غواړي. نو ای نبی علیه السلام ته ورته ووایه چې الله تعالی خو دا خبره په خپل ځان په خپله لازم کړې ده چې زه به مهرباني کومه او کومه او کومه، خو په شرط د دې چې انسان د صدق دل نه معافي وغواړي او توبه وباسي او ندامت اختیار کړي. وکذلک همدارنګې فتنا بعضهم ببعض، فتنا د فتنې نه دی. فتنې اصل معنی داره چې دا سره په اور کې واچي، او په اور کې ردی کې چې کم خیرې دی او کم ګیلټ دی، او یا دی کې نور پیتل دی هغه ترې وسوځي، او اصل خالص سره پاتې شي. د دې ته فتنه ویل کېږي. فتنت الذهب په دغه وخت کې ویل کېږي. په دې فتنې سره کرا او بیکار او کوټه معلوم شي. په سختو حالاتو کې انسان ته خپل مخلص او محبین معلوم شي، او تا ته به خپل مخالفین معلوم شي. نو فتنې ته فتنه ځکه وي چې دا د کرا او د کوټه فرق کی. نو فتنه مونږ ازمایش کې اچولی دي بعضهم بعض ردینا چې مشرکان دي، ببعضن په بعض سره چې هغه مؤمنان دي. دا د الله تعالی ازمایش دی، د الله تعالی تمنی امتحان دی. یو امیر پیدا کړی، بلې غریب پیدا کړی دی. الله ګوري چې دا امیر دی غریب ته په کم نظر باندې ګوري.
او دا غریب دی امیر ته په کم نظر باندې ګوري. دواړه په ازمایش کې دي. غریب با امیر ته پسخیږي نه او امیر با غریب ته د حقارت په نظر باندې نه ګوري. بیا ازمایش کې دواړه پاس دي او کدا یو هغه ته خفه کیږي او دی هغه تر حقارت په نظر باندې ګوري، دواړه په امتحان کې فیل شو. نو دا کافران سرداران مونږه سرمایدار ګرځولی دي او دا دی خوا مؤمنان مونږ غریبانان او فقرا ګرځولی دي. ګورو چې دی یو بل ته څنګه نظر باندې ګوري. بعضهم ببعض، بعض ردینه په بعضو سره. ولی لیقولو د پاره دی چې دی وایي دا مالدارو کافرانو اهؤلاء آیا دا خلقو دا اهؤلاء دی ډیر پسپکوالی په نوی دا خلقو دی غریبانانو صحابو ته اشاره وکړه، صہیب رضی الله عنه ته او بلال رضی الله عنه ته او دی خباب رضی الله عنه ته. وینوی لکه دا خلق چې په بدن یې جامین پورا نشتا او سرتور سر دی او په خېټه باندې نار دی او کورونه نشتا او نیس خاص قبیله او نسب او حسب هم نشتا. ننوی لکه دا خلق بهتر دی او مونږ چې سرمایدار یو، مونږ سرداران یو او مونږ جاه و جلال والا او حسب و نسب والا او قبیلی والا یو، خنوی لکه دا زمونږ نه بهتر دی. دا سره حقارت په نظر باندې دی کتلو. لیقولو د پاره دی چې دا مالدار خلق وایي اهؤلاء دا خلقو من الله علیهم الله احسان کړی په دی باندې من بیننا دمون په منځ کې ایک دی په حق دی او مونږ په نه حق یو چې دی دا خبرې وکړي لکه د کافرانو چې دا خبرې کړې وي. وکچر فرض کا لو کان خیرا ما سبقونا الیه، که د نبی علیہ السلام تابعداري کې څه خیر وي لومبې به مونږ دا خبره قبوله کړې وه، ځکه هوښیار مونږ یو، سمجدار مونږ یو. او دا خو غریبانان صحابه دي پس پوهېږي، دي خو نه سرای شته او نه سې عقل شته دی. قرآن دک خبره مونږ غواړو چې دی ووایي چې په خوله دې خبرو اظهار وکړي. الیس الله باعلم بالشاکرین، الله تعالی ولی خپویه نه دی سو، الله تعالی په ارس باندې خپویه دی. چیرې د خیر مستحق څوک دی او د خیر او څوک نه دی. دا غریبانان صحابه د خیر مستحق دی، الله دی تور کو دغه دی کی طلب دی او دی کی اغا فخر نشتا او تکبر نشتا او لوی پکې نشتا دی. الیس الله آینه دی الله تعالی باعلم خپویا بالشاکرین په شکر گزارو سره. یقینا الله تعالی خپویا دی. الله تعالی چا سره زیاتی نکی، الله تعالی چاته پړه کې سن ساتي. الله تعالی ګوري چې چا کې طلب وي او صدق دل سره د الله تعالی طرف ترازی نه، الله تعالی خو بیا غل ورکی. او دې کافرانو سردارانو کې طلب نشتا، الله محروم او ساتلو. اخر څه خبره خدا چې د مکې مکرمه کې پیدا شوي خلکو حرم شریف کې اوسیږي، هغې د هدایت نه محروم دي. او هغه خلک چې د مشرق او د مغرب نه راغلي دي او هغې غریبانان دي، هغې ته میلاو شو هرڅه، نو اخر څه چل دی؟ خو الله تعالی ګوري که نه چې دغه خلکو کې شته دی څه او دې خلکو کې څه نشته.
ابو جهل دی ابو لهب دی کیسم نشته دا کار خلق نه دی اگر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ځای اوسیږي خدا د طلب پکې نشته الله محروم کړو او پای کې طلب شنای الله تعالی له صحابه وګرځولو الیس الله بعالم بالشاکرین اینه دی الله تعالی خپویا په شکر گزارو سره چې چا کې شکر گزاری وی الله غیر ورکی او چنین وسله محروم ساتي و اذا جاءك الذين یاد کچره مخکې سره لګو نو چونکه عمر رضی الله تعالی عنهم پدغه مشوره کی ساغست وا چې او د کافرانو د خبره سیدا چې دی راځي نو صحابه بخیر دی او طرف تکیږي با کی دی شي دی ایمان نوړي او بیا آیتونه نازل شو عمر رضی الله تعالی عنہ پیمانتا اختیار کړ او راغ نبی رسول الله والسلام ته او یادا چې پایت کې دو هغه مؤمنانو بیان دی چې کم ناقص دي یعنی ګناهګار او خطاکار دي او مخکې آیت کې د کامل مؤمنانو ذکرو نو کامل مؤمنانو بارک الله تعالی هدیه سر نږدې ساته او د ناقص مؤمنانو بارکیم بیان دی چې ډیر مایوس کیږي نه چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس تراشی تدې ته خوش خبره ورکا سلامتیا وتو وایا د الله د رحمت ذکر وتو کا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ او کله چې راشي تا ته کسانو یؤمنون بآیاتنا چې یقین کوي زمون پایتونو باندې یا غي ایمان ساتي زمون پایتونو باندې نو دې ته معنی خوشخبری دا ورکا فقل سلام علیکم یو ګناهګار انسان چې کله ګناه وشي او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراشی کلمبی هغلړو تسلی ورکړې واخلا ډاډګیرن وته ورکا چې مایوس کیږم ځکه شیطان د ګناه نه بعد انسان مایوس کی چې ستا بهانه هوس نه کیږي ستا مغفرت خو نه کیږي انسان د مایوسۍ شکار شي اے نبی علیہ السلام چې کله تعالی راشي تی مایوس کوما لمبه هغه تسلی ورکا حوصله ول ورکا نفاکل پستو تو السلام علیکم سلامتیا د پتا سو باندې آداب خداری چې کم سړی مجلس تراشي نو راتون کې بس سلام کی دانه چې کم مجلس کې نه دی بغنی سلام کی چې کم انسان راغی هغه به وی السلام علیکم ورحمت الله دا الناس کس به جواب ورکړي وعلیکم السلام ورحمت الله دلته کې د سلام نه مراد څه دی پیغمبر مو ته سلام کی هغه چې راغی کېناستو هغه به خفه دی پریشان دی مایوس دی شیطان مایوس کړی دی تاغله تسلی ورکا د سلامتیا خبرې وته وکا سلام علیکم سلامتیا د پتا سو باندې او یو تفسیر دا دی چې تو وایا چې الله تعالی پتا باندې سلام وایي ځکه چې تخپل ځان ګناهګار غني خطاکار غني الله تعالی په دې خبر نه غوسه کیږي چې د انسان نه ګناه وشي غوسه الله تعالی په دې خبرو چې انسان ګناه کوي او بیا ګناه ته ګناه نه وي او بیا په ګناه باندې ودرېږي او بیا تاویلات او توجیهات شروع کی نو دا څه خبره د غوسې ده او چې کله انسان نه ګناه شو دی یا الله بس نیم پوه شوی خطا رانه شو ګناهګار ما الله تعالی داسې انسان ته خپل رحمت متوجه کی ځکه دا بنده چې د خپل ځان قصوروار ګڼي نو فقل وای نبی اسلام سلام علیکم سلامتیا د پتا سو باندې
نا امیده کیږئ مه او مایوسه کیږئ مه. د الله طرف نه سلامتی ده په تاسو باندې. عرب به چې کله یو بل سره ملاوېدلو دوی به یو بل ته السلام علیکم ووایي. د دې مطلب دا چې زمانه به تا ته شر نه در رسیږي. نو هغه به ورته هم السلام ووایي. نو مطلب چې ستا نه به ما ته څه شر نه را رسیږي. دا سلام معنا کې د سلامتیا معنا را، یعنې زه به تا ته شر نه در رسومه او ته ما ته هم شر نه را رسې. نو په دې سره به هغوی یو بل نه مطمئن شو. سلام علیکم، سلامتیا ده په تاسو باندې. او دویمه خوشخبري دا ورکړې کتب ربکم، لیکلی دی رب ستاسو علی نفسی په خپل ځان باندې الرحمته مهرباني کولو. یعنی الله تعالی په خپل ځان دا په خبره په خپل لازم کړې ده، بل چا پې نه لازم کړې. دغه لازمولو نه تعبیر وکړو په لیکلو سره. کومه خبره چې په لیکلو کې راشي نو مضبوطه شي، بیا هېرېږي نه، څوک ته انکار نشي کولی. گویا که الله تعالی دا خبره لیکلې ده، الله د خپلې خبرې نه رستو کېږي. الله تعالی خو که هسې وعده وکړي نو دا وعده په وعدې باندې را، الله د خپلې وعدې نه رستو کېږي. دلته خو تشه وعده ونه کړه، کتبه لیکلې ده. الله تعالی دا خبره په خپل ځان لازم کړې ده چې داسې به کومه. الرحمته مهرباني کولو، الله مهرباني کی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی چې کله د هر څه پیدا کړو، دا کائنات پیدا کو، دا مخلوقات پیدا کو، نو بره په عرش باندې الله تعالی دا خبره ولیکله چې ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت به همیشه زما په غصې او په غضب باندې غالب وي. د الله غصه به کمی او د الله رحمت به ډیری. د دې وجې نه انسان ټوله زندگی ګناهونه کی او کی، الله تعالی ورته په غصه کې نه راځي. الله تعالی انسان ته مهلت ورکي. فرعون ته څونه زمانه مهلت ورکو، د نور قومونو ته څونه، نوح علیه السلام قوم ته 950 کاله مهلت ورکړی. دا څونه لوی صبر دی. کني که الله تعالی په غصه کې په لومبۍ ورځ به هر څه ختم کړو، نو الله تعالی رحمت ډیر زیات دی. کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه بشک شان دادی من عمل منکم سوءا. ور اولت سلامتیا خبر وکا، د رحمت خبر وکا، داغې نه پس ورته ووایه چې کله د انسان نه ګناه وشي او دې توبه وباسي او د توبې نه بعد هم په خپله توبه باندې کلک ولاړي، الله تعالی به ورته هر څه معاف کړي. انه بشک شان دادې من عمل منکم، چا چې عمل وکړو د ستاسو نه، سوءا بدو، سوءا ناکار عملو، یعنی ګناه یې وکړو، بجهالت په ناپوهۍ سره. جهالت دا ضد د وقار دی. انسان د جهالت کار وکړي، په ناپوهۍ سره او په نادانۍ سره ګناه وکړو. ولې که انسان قصدن یو ګناه وکړي فرض کا، دلته خو جهالت نه په ناپوهۍ سره وکړو، نو که انسان په پوهه سره یو کار وکړي دا به الله تعالی نه معاف کړي به. نو چونکې دا د مؤمن شان نه دی. قرآن کریم همیشه بهتر خبرې بیاني. یو مؤمن مسلمان نه چې ګناه کېږي دی په جهالت سره کی، په ناپوهۍ سره به کی، دی به قصدن عمدن او په پلیننګ سره به دی ګناه نه کی.
کدا د مؤمن شان نه دی چې داسې وکړي. دې کې الله تعالی په یو مؤمن باندې پرده اچولې ده چې مؤمن مسلمان بلا ګناه قصدن او مدن بکیلا دی خو چې همیشه ګناه کې نو پویه به نشي او په غفلت سره ورته نه وشي. نو که انسان نه ګناه خطا نوشي که قصدن وشي هغه هم الله تعالی معاف کړي. خو دلته کې د بجهالتینو د بهتر خبرې بیان وکړو. او یادا که انسان په پلیننګ سره او قصدن عمدنم ګناه کی او دا ټیم کې دی جاهل دی، دا ټیم کې دی جهالت نه کار واغستو. که انسان ته د ګناه نتیجه مخ وي چې ردی نتیجه بسې چرې هم دا کار دی ونه کی، خو دا ټیم کې د باندې غفلت پرده راشي، شیطان ورته ناشنا ناشنا توجیحات او تاویلات ورته پیش کی دی ګناهو کې بیا ځکه بجهالتین وي. ثم تاب من بعده او بیا دی توبه واسي رستو د هغې نه د ګناه نه بعد توبه وباسله، د ګناه نه بعد تاویلات او توجیحات نه کولو، بس خپله غلطي تسلیم کړه وی مړه چې بس دا غلطي زمانه شوې ده. واصلح او د توبې نه پاس خپل اصلاح وکړه، عمل یې سم کو. دا توبه نه ده چې انسان توبه وکړي ورپسې بیا ګناه وکړي او یا سره مخکې نیت چې دا کار خو به داسې کوم، دا بیا توبه نه خولې الفاظ دي. د توبې په ټیم کې به ستا دا نیتي که مړ شم خو دا کار بیا نه کوم او په تیر شي باندې به پښیمانه وي او د الله نه معافي غواړي. بېشکه که وروسته نه بیا په غفلت سره کار وشي نو خیر دی، توبه ماته شي بیا به توبه وباسي. خو د توبې په ټیم کې به دا نیت نه کوي چې یو پیر خو به بیا کومه که مکمله شوه، دا بیا توبه نه شوه. واصلح او اصلاح یې وکړه د خپل ځان او عمل سم کو. فانه غفور رحیم، پس بېشکه الله تعالی چې دی ډېر بخښونکی، الله به ته دا هر څه معاف کړي او رحیم ډېر مهربان دی. مهرباني ورسره وکړه، دا نه چې صرف معافي راته وکړه او نور څه نه درکړي، الله به اوس نعمتونه نور هم درکړي به چې کوم، دا نه چې الله تعالی ته مې دروازې بندي به. وکذلک هم دارنګې نفصل الآیات، مونږه تفصیل سره بیانو آیاتونو لره. الله څونه واضح بیان کی، دې بیان یو مقصد یو فایده دام ده چې مجرمان او مؤمنان خپلو کې یو بل نه جدا شي. ولتستبین او د پاره دی چې واضح شي او ظاهر شي سبیل المجرمین، لار د مجرمانو، چې دا د نافرمانو خلکو لار ده او دا د فرمان بردارو خلکو لار ده. لکه د نافرمانو خلکو لار څه ده؟ ګناهونه به کی او کی او توبه به نه وباسي او د الله تعالی مخې ته به راځي نه، سر به نه ښکته کړي. دا د نافرمانو خلکو لار ده. د فرمان بردارو خلکو لار سره چې ګناه ترې وشي فورا توبه وباسي، چې زمانه غلطي وشوه. غلطۍ د چا نه نه کېږي، لیکن د غلطو نه پس غټه غلطي ده چې انسان بیا معافي نه غواړي، او چې معافي غواړي دا د نیکانو خلکو لار ده. سبیل المجرمین، لار د مجرمانو، او د دې مقابله کې لار د مؤمنانو هم ده، او په خپله واضحه بشي. او دارنګې مونږه اوس مایل بعضې ردي په بعض سره د پاره دی چې دی وایي آیا دا خلک دی چې الله احسان وکړو په دې باندې زموږ په منځ کې، آیا نه دی الله تعالی ښه پویه په شکر ګزارو سره. او کله چې راشي تا ته کسان چې ایمان وړي په آیتونو زمونږه، پس ووایه ته سلامتیا ده په تاسو باندې،
لیکل دې رب ستاسو په خپل ځان باندې مهرباني کول بېشکه شان دا دی چا چې عمل وکړو د ستاسو نه ناکار عمل په ناپوهۍ سره بیا یې توبه وباسله وروستو د هغې نه او اصلاح یې وکړه د خپل ځان پس بېشکه هغه چې ډېر بخښونکی مهربانه دی او دارنګې مونږ تفصیل سره بیانو آیتونو لره او دپاره دی چې واضح شي لار د مجرمانو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل اوے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام انی نهیتو بیشکد منکڑی شویم اند دی خبرنا اعبد الذین تدعون چیز بندگی حکم دا آچا چی تاسو یې بندگی کوئ من دون اللہ ما سوا د اللہ تعالی نا قل اوے پیغمبر علیہ السلام لا اتبع اهواءکم د تابعداري نه کوم د خواهشاتو ستاسو قد ضللت اذن یقینا زبا بیلاری شم پدا وخت کی وما انا من المهتدین او زبانیم د ہدایت مندن کنا قلو اے پیغمبر علیہ السلام انی علی بینت بیشک زو ایو واضح دلیل باندیم من ربی دخپل رب د طرفنا وکذبتم به حال دا دی چی تاسو دروجن گنل دے اغیلرا ما عندی نشت دے زما سرا ما عذاب تستعجلون به چی تاسو یہ پتلوار سرغاڑے اغیلرا ان الحکم الا للہ ند فیصلہ ند اختیار مگر د اللہ تعالی د پارا یقص الحق بیانوی حق لرا وهو خیر الفاصلین اغا دیر غرا د فیصلہ کونکو ندے قل اے پیغمبر علیہ السلام لو ان عندی کچر یقیناً وی زما پا اختیار کی ما عذاب
تستعجلون به چې تاسو یې په تلوار سره غواړئ هغې لره لقضي الامر خامخا فیصله به کړی شوې وه د کار بیني و بینکم پمینځ زما کې او پمینځ ستاسو کې والله اعلم بالظالمین او الله تعالی ښه پوهه دی په ظالمانو سره. په دې آیتونو کې د شرک نه د برات اعلان دی. مکی دور کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د کافرانو منځ کې مقابله و په دلایلو کې. مشرکانو به نبی علیہ السلام برابر خپلو معبودانو ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هغې رابلل خپل معبود ته. قرآن کریم په مختلفو طریقو سره بیان کړی دی. دلته ورته وی ای نبی علیہ السلام ته ورته واضحه خبره وکړه چې زه خو ستاسو سره معبودانو بندګي و عبادت بالکل نشم کولی ځکه ستاسو دا عبادت نه دی، دا خواهش پرستی ده. دې ته چا عبادت ویلی د ګټو او د لوټو بندګي کولو، دا خو خواهش دی، دا خو عبادت نه دی. او بل دا چې زه د الله تعالی له طرف نه په یو واضح دلیل باندې یم چې قرآن کریم دی. قرآن کریم سراسر د هدایت کتاب دی. تاسو سره په دې خپل عبادت باندې څه کتاب دی او څه رساله ده او څه مضمون دی، چا راته دا خبرې کړي دي چې دا ستاسو معبودان دي. کافرانو مشرکانو به کله کله نبی علیہ السلام ته وی چې د کنه عذاب مونږ باندې راوله، کنه چې د کوم عذاب نه ته مونږ یری چې ته مخکنو قومونو باندې عذابونه راغلي وو. دا خبرې به دي پچموزې کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې. دا یې جواب ورته کی چې نبی علیہ السلام ته ورته ووایه چې عذاب زما په اختیار کې نه دی، هغه الله تعالی راولي. او د الله تعالی کرم نه غلط مطلب مالی او د الله تعالی عذاب ته په خپل دعوت مه ورکوئ. د الله تعالی د تاسو چې مهلت درکړی دی او د الله تعالی تاسو سره چشم پوشي راته کېدي، مطلب دا نه چې ګنې الله تعالی تاسو ته پټ یې. پخپله د الله تعالی نه عذاب مه غواړئ. دا خو نبی علیہ السلام فرمایي چې عذاب زما په اختیار کې نه دی، کني زه انسان یم. د الله تعالی حلم دا ډیر زیات دی. نبی علیہ السلام هم ډیر حلیم خو به هر حال انسانم یو حدی. نبی علیہ السلام فرمائی که دا عذاب زما په اختیار کې او تاسو بار بار غوښتي مو یو ورځ به زم چې کوم دې ته تیار شم چې بس سوال عذاب نو عذاب به راغلی هر څه به ختم شي. خو الله تعالی ډېر زیات حلیم دی. الله تعالی د چا د وجې نه په غصه کې او په جذباتو کې نه راځي. د هر څه لپاره یو ټیم مقرر کړی دی. لکل اجلین کتاب او د هر څه لپاره وخت مقرر دی.
ستاسو د عذاب هم په خپل ټیم باندې راشي که تاسو هر څومره شرک وکړئ او هر څومره کفر وکړئ. ستاسو د وجې نه الله تعالی چې کوم جلدي نه کړي په عذاب راتلو کې، خورا به شي په ټیم باندې. الله ته ظالمان ښه معلوم دي، یو تن ورته معلوم دی چې کم یو ته کم ټیم کې عذاب ورکول پکار دي او څنګه ورکول پکار دي. قولو نبی علیہ السلام انی نهیتو بیشک زو من کړی شویم. کافرانو نبی علیہ السلام ته دعوت ورکو، وی ته زمونږ د معبودانو بندگی شروع کا، مونږ به ستا دغې شروع کو. په یو علاقه کې به اوسیږو، امن و امان به وي، اختلافات به ني، جنګ جګړه به ني، کمپرومایز به وکړو یو بل سره. ته به خپل کار کوې، مونږ به خپل کار کو. ای نبی علیہ السلام ورته ووایه زه خو د دې خبرې نه مکمل منع کړی شوی یم، زه خو ستاسو د معبودانو بندګي بالکل نشم کولی. نبی علیہ السلام به د نبوت نه بعد کوم ځای وکړي. نبی علیہ السلام خو د نبوت د میلادو نه مخکې چېرته یو غیر الله ته سجده نه لګولې او د یو بتو هغه پوجا نبی علیہ السلام چېرته نرې کړې. د ماشوموالي نه والې نبی علیہ السلام په فطرت د اسلام او په ملت حنیفي باندې و. نو د نبوت د میلاویدو نه بعد او د قرآن کریم د میلاویدو نه بعد به زه بندګي وکړمه چې ما چې ته مخکې دا کار نه دی کړی، اوس به یې څه وکړم. نو ورته ووایه چې زه منع کړی شوی یم. او دی ونه وی چې نهانی الله، زه الله تعالی منع کړی یم. ظاهره خبره نبی علیہ السلام به چا منع کړي، خو الله تعالی منع کړی دی. الله تعالی د مخکې نه ښه معلوم دی، ځکه نهیتو د مجهولې صیغې ووایي، وی زه منع کړی شوی یم. چا وی ته چا منع کړی؟ وی چا منع کړم چې چا پیغمبر جوړ کړم هغه منع کړی یم. نهیتو زه منع کړی شوی یم ان د دې خبرې نه اعبد الذین چې بندګي وکړم او عبادت وکړم. عبادت عجزې کولو ته وي، سر ښکته کولو ته وي. وی زه ستاسو معبودانو ته سر نه ښکته کوم. الذین تدعون د هغه معبودانو چې تاسې بندګي کوئ. تدعون اسی معنی رابللو، دعا یدعو دعوتن بلانا، پکارنا چاہتا آواز کول وی. نو چونکہ عبادت کې انسان چا بندگی گاتا آواز کی دعاګانې ورته غواړي، تینا خپل حاجتونه ورته پیش کی، دغه نه مدد غواړي. نو تدعون ای تعبدون چې تاسې بندگی کوئ. وتلتجئون الیه او تاسو باندې چې کله حالات راشي نو هغه ته بیا فریاد کوئ او منډې وهئ. من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. من دون الله وی د الله نه ما سوا. په دې خدای اشکال لازي چې کافرانو مشرکانو هو الله منو او د الله عبادت بهم کو، خو د الله تعالی عبادت سره د نور معبودانو بندگی بهم کوله.
دی به دا تلبیه وی، دی به حج کو، دی به عمره کوله، دی به د یتیمانانو سر مدد کو، بازو خدمت به کو، د حرم شریف او حاجان له به اوبه ورکولې په منا کې او په مزدلفه کې. کافرانو مشرکانو الله منو، د الله بندگی به هم کوله او د الله نه ما سوا د بل چا بندگی به هم کوله. نو دیو دی کوي من دون الله وی وی تاسو د الله نه ما سوا د بل چا بندگی کوئ. حالانکه دی خو صرف د بل چا بندگی نه د الله بندگی هم کوله. دا من دون الله ولی وی جواب دا دی چې ستاسو خو ټول کار د خپلو معبودانو سره دی. الله ته خو تاسو هغه وخت کې متوجه کېږئ چې کله ستاسو د خپلو معبودان ناامیده شئ، په سختو حالاتو کې تاسو مجبوره شئ، مسله نه حل کېږي، په طوفان کې رابند شئ، په سمندر کې بند شئ، بیا تاسو مجبوره په ټیم کې الله نه عبادت کوئ، د الله نه غواړئ. ورنه ستاسو خو 24 घंटे زندگی هغه صرف خپلو معبودانو سره تیریږي. ځکه من دون الله وی. او دا الذین تدعون دا د عقل والو د پار راځي. دا دی معبودان هو عقل والنو، دا بوتانو دا خورس بی عقلو ای کی عقل کمزیو. او الذین تدعون هو دا عقل والو د پار راځي. لکه انسان عقل مند دی، فرشتي عقل مند دي او جنات عقل مند دي. په دې مخلوقاتو کې دا درې قسمه مخلوقات د عقل والا دي. انسانان دي، جنات دي او فرشتي دي. او د دې درو نه علاوه چې څومره هم دي دا ټول بې عقله دي. نو اکثر دا بوتان خو بے عقل دی، ځکه د ګټو نه د لوټو نه د ون نه جوړ شوي دي. ټیک ته د فرشتو هم خلکو بندګي کړې ده او د عیسی علیه السلام هم شوې ده، لیکن دلته کې الذین تدعون وی. ځکه چې دې کافرانو مشرکانو د خپل معبودانو له د عقل والو درجه ورکړې وه. دا به داسې ګڼئ چې ګویا کې دې کې عقل هم شته او دې کې ګنې بصیرت هم شته. ځکه خو دې خپل معبودان د انسانانو په شکل جوړ کړي وو. اکثر بوتان به د زنانو په شکل باندې وو، د زنانو په شان بنګړي به ورته اچول وو، هغې له به هغه شانتې لباس و. نو دوی د خپل معبودان په درجې د عقل کې ګرځولي وو، په مرتبې د عقل کې. نو قرآن کریم د هغې د وجې نه الذین تدعون وی. او یادا چې بعضې معبودان عقل ولومونو، لکه عیسی علیه السلام د دې معبود و بعضې خلکو فرشتو تم دي آوازونه کول او بندګي کوله، نو ځکه تدعون وی. قلوا نبی علیه الصلاة والسلام لا اتبع اهواءکم، مکمل د براعت اعلان دی چې زه خو چرم دا کار نشم کولی. لا اتبع تابعداري نه کوم اهواکم د خواهشاتو ستاسو. اهوا جمع د هوا ده، او هوا چې دین د اصل کې المحبت المفرطتو، هغه مینې او محبت ته وی کنه چې د حد نه سیوا شي.
ایتا هوا ویل کیږي. دی په د خپلو معبودانو سم مړو، دای په مینه او محبت کې سم رک لیوني شوي. نو قرآن کریم ورته اهوا ووایي، دا خواهشات دي لکه څنګه چې انسان د خواهش غلام شي او خواهش پسې رک لیونی شي، نو هغې ته د مینې محبت نه زیاته درجه ورته ورکړي. نو قرآن کریم وی ستاسو د عبادت نه دی، دا خواهش پرستی ده او تاسو پکې رک لیوني شوي یې. زه خو ګوره ستاسو ملګرتیام نه کوم او تابعداریم نه کوم. قد ضللتو کچر فرض کما ستاسو ردی معبودانو بندگی وکړه او د خواهشات تابعداري می فرض کو کړ، نو څه به وشي؟ قد ضللتو زه به ګمراه شم، زه به بېلارې شم اذن په دغه وخت کې. دی په هغې باندې یو قسم نه وکړو، یو اشاره ورته وکړه چې تاسو خو یې ګمراه، ما به هم ځان سره ګمراه کې. تاسو خو په ګمراهۍ کې غرق یې، خو ما به هم ځان سره ګمراه کې. قد ضللتو اذن یقینا زه به ګمراه شم او بېلارې شم اذن په دغه وخت کې. وما انا من المهتدین او زه به نه یم د هدایت موندونکو نه. دې وخت کې خو زه په هدایت باندې ما هدایت یافته یم، خو بیا به ګوره زه په هدایت باندې پاتې نه شم. وما انا من المهتدین او نه به یم زه د هدایت موندونکو نه. نو دې کې هغې ته ووایي چې تاسو خو دې وخت کې په هدایت نه یې او زه په هدایت یم، او تاسو په ګمراهۍ کې او زه ګمراه نه یم. خو که ما ستاسو تابعداري وکړه، نو زه به هم ستاسو په شان ګمراه شم او بېلارې به شم، او زه به په هدایت ګورې بلکل پاتې نه شم. قلو اے نبی علیہ السلام انی علی بینت، زه به څنګه ستاسو تابعداري وکړم او څنګه خواهشاتو پسې به روان شم. زه خو په یو واضح دلیل باندې یم د خپل رب د طرف نه، چا نبوت دی او قرآن او وحی ده. انی علی بینت بېشک زه په یو واضح دلیل باندې ما. بان یبینو دې کې معنی د وضاحت وي، ښکاروالی وي. بینتین دا صفت دی، هر یو واضح کلو ښکاره څیز ته وایي. نو موصوف یې محذوف دی. علی حجت بینت په یو واضح دلیل باندې، چا نبوت دی او قرآن دی. من ربی د خپل رب د طرف نه. دې کوي باندې تعریض وکړو، یعنی یو اشاره ورته وکړه چې زه خو دې وخت کې په یو واضح دلیل باندې یم، نو څنګه به زه ګمراهۍ ته لاړ شم. زه خو په هغه وخت کې ما چېته د دې بوتانو بندګي نه راکړې چې کله ما ته نبوت نه و میلاو شوی، ما لا وحی نه وه راغلی او ما ته لا قرآن کریم نه راکړی شوی. نبی علیہ السلام په زندګۍ کې چرته مو د یو بت بندګي او تعظیم نه دی کړی. نبی علیہ السلام خو بیا ډېر لوی شخصیت دی،
په دې عربو کې بعض حضرات هم داسې وو چې هغوی د نبوت نه مخکې یعنې نبي علیه السلام لا نبي نه جوړ شوی هغوی چې تر بوتانو بندګي نه ده کړې. په دې کې دا ورقه ابن نوفل دی، دارنګې زید رضی الله تعالی عنہ دی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. دې حضراتو چرته هم شرک نه دی کړی او بندګي د بوتانو نه ده کړې. حالانکه عربو کې عام ماحول د بت پرستۍ و، خو دوی دا کار نه دی کړی. نو نبی علیہ السلام اوس به دا کار څنګه وکړم چې زما ته اوس نبوت هم میلاو شو، په واضح دلیل باندې شومه. من ربي د خپل رب د طرف نه، وکذبتم به من ربي وی اشاره دې ته وکړه چې ګورې زه نبي په خپل نبي نیم جوړ شوی او زه رسول په خپل رسول نیم جوړ شوی چا جوړ کړی ما چې هغه رب دې زما. وکذبتم به او حال داره چې تاسو دروغجن ګڼل لرئ به دغه دلیل لره دغه بینې لره. نو بینه خو مؤنث دی او مؤنث دپاره ها راځي او هین راځي، یعنې بها پکارو. دا بهی ځکه وی چې دا بینه په تاویل د بیان سره دی، نو ځکه بیان مذکر دی نو بهی مذکر ورته ځکه راوړو. بهی په دغه بیان لره تاسو تکذیب کوئ، دروغجنې ګڼئ. ما عندي نشته دی ما سره، ما عذاب تستعجلون به، تستعجلون ای تستعجلوننی چې تاسو زمانه په تلوار سره غواړئ به د عذاب لره، دا د ما سر نه دی. نو دا عندي په معنا د مقدرتی سره دی، یعنې زما په قدرت کې او زما په اختیار کې نه دی. عذاب د الله تعالی په اختیار کې دی او الله تعالی تاسو له مهلت درکول غواړي. نو که زه خو تاسو له نشم راوستی. ما عندي ما تستعجلون به، نشته ما په اختیار کې عذاب چې تاسو په تلوار سره غواړئ هغې لره. ان الحکم الا لله، نه د اختیارو حکم اختیارو او فیصله الا لله مگر د الله تعالی دپاره. یعنې فیصله او هر څه د الله تعالی په اختیار کې دي. الله چې کله وغواړي نو فیصله به وکړي د عذابو. یقص الحق، الله تعالی بیانوي حق لره. قص یقص دو معنی راځي، یو معنی بیانولو. دی کسی تا کیسه ځکه وی چې دام بیانولی شي، جمع د قصص جمع راځي. نو کیسه ورته ځکه وی چې دام بیانیږي. نو قص یقص معنی بیانوي الله تعالی حق لره. او دا یقص یا د اختصاص نه دی. اختصاص په نقش قدم باندې تلو ته وي، په نشاناتو پسې تلو ته هغې تابعداري کولو ته یقص معنی هم راځي. یعنې الله تعالی د حق تابعداري کوي. الله تعالی په خپله په حق باندې دی، په حق پسې الله تعالی هم روان دی او مونږ ته هم دا حکم کوي چې په حق پسې دی. نو یقص الحق
الله حق بیانوي وهو خیر الفاصلین هغه ډیر غوره او بهتر د فیصله کوونکو نه دی فاصلین معنی فیصله کوونکي یا الله تعالی ډیر ښکلی چې کمونو فرق به راولي د خلکو منځ کې د ما ستاسو منځ کې به الله تعالی فرق راولي یو ورځ الله تعالی به دا ورځ راولي وهو خیر الفاصلین هغه ډیر غوره او بهتر د فیصله کوونکو او د خلکو منځ کې جدایي راوستونکی دی قلو نبی علیہ السلام لو ان عندي کچروی بیشک دما په اختیار کې ما ها عذاب تستعجلون چې تاسو په دلوار سرغواړئ او جلدی سرغواړئ به د عذاب لره دیکم د الله تعالی حلم بیانی چې د نبی علیہ السلام حلم بشک ډیر دی خدای چې به هر حال انسان دی یو حد او انتها ولشتا د الله تعالی حلم ډیر زیات دی نو کچر زما په اختیار کې وي او دا تاسو ما ته بار چې عذاب راوله او عذاب راوله زبم یو ورځ تنګ شوم ما به فیصله کړو عذاب به ما راوستی و خو الله تعالی چونکې تاسو له مقدر کی او صبر درته کی نو دا عذاب ما نه راکړی خپل اختیار کې ساتلی دی تستعجلون به چې تاسو په تلوار سره غواړئ هغې لره نو لقضی الامر بیني و بینکم البته فیصله شوی به وه قضیت تمامیت ته وي یعنی پوره کېدو ته وي بس خبره پوره شوی وه زما ستاسو منځ کې لقضی الامر البته فیصله به کړی شوی وه د کارو او د کار نه مراد چې د ما ستاسو منځ کې کوم اختلاف دی او کومه جګړه ده بیني و بینکم زما منځ کې او ستاسو منځ کې پس ما به عذاب تاسو باندې نازل کړو تاسو به هلاک شوي تمام شوي به وئ خبره به ختمه شوې وه والله اعلم بالظالمین الله تعالی عالم دی الله تعالی خپوی دی بالظالمین په ظالمانو سره چې ظالم څوک دی نو الله ته معلوم دی دام دی ته وی چې د الله د حلم نه غلطه فایده مه اخلئ الله چې تاسو له مهلت درکړي ټیم یې درکړی دی د دې مطلب دا نه چې تاسو ته الله تعالی ته تاسو نه معلومه الله ته ګوره تاسو ښه معلوم یې خو د تاسو له چې مهلت درکړي د دې نه غلطه فایده مالې توبه وباسئ او یا د عذاب مه غواړئ کنې بیا به ګورې بچ نه شئ والله اعلم بالظالمین الله ښه پوهه دی په ظالمانو سره نو بیا الله تعالی ولې تاسو له عذاب نه درکړي دې کې د الله تعالی حکمت دی وای نبی علیہ السلام بېشکه د منع کړی شوی یم د دې نه چې بندګي وکړم د هغه چا چې تاسې بندګي کوئ ما سوا د الله تعالی نه وای نبی علیہ السلام زه تابعداري نه کوم د خواهشاتو ستاسو یقین زه به بېلارې شم په دغه وخت کې او نه به یم زه د هدایت موندونکو نه وای نبی علیہ السلام بېشکه د واضح دلیل باندې یم د خپل رب د طرف نه
حال دا چې تاسو دروغجن وګڼو هغې لره نه دی زما په اختیار کې عذاب چې تاسې په تلوار سره غواړئ هغې لره نه دی اختیار مګر د الله تعالی بیانوي حق لره هغه ډېر بهتر د فیصله کوونکو نه دی ووایه نبی علیه السلام که چېرې بېشکه وي زما په اختیار کې عذاب چې تاسې تلوار سره غواړئ هغې لره خامخا فیصله به کړی شي و د کارو زما منځ کې او ستاسو منځ کې الله تعالی ښه پوهه دی په ظالمانو سره